کوم یو غلام یو مری چې باندې د لوی نه ختم لوی بکو خبر صحیح غنن بکبر او لوی کې او د جون پته دینه لګي بل ورځ بیا کفن کې سړې زړ به خله پروتي زړ به خله او پلار سره نی مور سره نی ورونه ور سره نی ملاتړ نی کلا شرکو به نه دا پیسې نه دا قبر ور سره نی او په قبر کې دا تابع ور پسې لګېدلی په تیاره تیاره کې انبار انبار خاورې لاندې زنې تړلي او یو دیوال ته شا یو بل ته مخ وایي چې بنده تا سره قبر خای زمون د قبر سره سکار دی و یو څو ورځې دې دلته راغلي او بیا د الله پاک مخې ته ورتللي د خپل خدای سره معامله برابره کوي دا د خدای ذکر د دې دپاره دی دا ویل نه دي پکار چې مولوي صاحب بس لساني ذکرونه راکړي دي او زه لګیا یم هوش وکړو نه ګوره چې ته ذکرونه کې انشاءالله العزیز چې ته الله یادې نو الله وایي چې زه به تا یادوم که ته مې د بني ادمو مخکې یادې نو زه به دې د ستا د بني ادمو نه په غوره ډله کې یادوم او زه به د ذکر قبلومم او زه به د دعاګانې قبلومم او زه به ستا سینې ته انوارات برکات را دننه کما او زه به ستا د سینې نه کبر او لویي لرې کما حسد به تې لرې کما بغض به تې لرې کما دشمني به تې لرې کم دا د ذکر په وجه باندې کېږي د ذکر ډېر برکت دی دا الله ذکر ډېر په عزت کوئ ډېر په یر او په محبت کوئ او خوند دی نه علی دې باندې بالکل دوکه کېدل نه دي پکار ټول مرګرو لدا سوچ پکار دی ذهن کې دا چول پکار دی پلان کې صحت نه خده یا د صحت نه کمزور دی خو بس غټه شوقیا چولې دا او دا سه د مریدان ته مخ کې رسول روان دا ځان له یو امتحان بس ذکرونه یو ځای چې سړی ځي صحبت اختیاري نو نیت دې ښه کي اراده دې ښه کي د امتحان په شکل کې دې نه ورځي او د خپل اصلاح په سوچ دې لاړ شي او عاجزي دې کوي چې په سړی کې عاجزي وي خدمت وي ادب وي نو بس الدین كله ادب دا سړی به خدای کامیابی یو سړی ډېر لوی عالم وي ادب پکې نه دی په زرو کالو کې مخکې یو قدم به مخکې لاړ نشي یو انچ مخکې نشي خدمت چې په چا کې نه یې ګورې دا واورئ دی نشي تللی خدمت چې په چا کې نه دی نشي تللی مخکې تعظیم چې په چا کې نه عاجزي چې په چا کې نه دی نشي تللی مخکې او چې خپل کوشش ځای دی یو سړی ورځي نو سردارۍ سره نه ځي ځان ته سردار نه وي د غلامۍ شکل کې تلل پکار دي عاجزۍ شکل کې تلل پکار دي زمونږ خدا عقیده ده ما د نهې په ورځم مونږ د قاري صاحب مبارک ته دی اوس نهې په ورځ جمعې په ورځم دا ملګري انور خان حاجي صاحب دي کاشف دي ملګري مونږ تللي او اوس د نهې په ورځ د بیا تللی وم مرګري راغله خدای دې ورسره ډېر ښه وکړي چې موږ خپل مرشد له څوک بوځي که نه نو هغه سړی د خدای ډېر خوشحاله وي ډم ورته دعا غواړي موږ چې څنګه کېناستو نو قاري صاحب مبارک ته ما ووې حضرت ستاسو په موږ ډېر احسان دی ستاسو موږ سره ډېر شفقت دی ستاسو موږ سره ډېره مهرباني ده تاسو موږ سره ډېره مینه کوئ خو مالو
صاحبه ما دې مرګرو ته په لارو دی چې مونږه ګورې قاري صاحب مبارک خوا ته خپل مرشد خوا ته د سردارۍ په شکل کې نه ځو داسې نه ځو چې زم څه یمه مونږ د غلامۍ او د مریتوب په شکل کې ځو او ما ورته وی دې مرګرو ته مې وی چې که قاري صاحب مبارک ما ته حکم وکړي نو الله ګواه دی چې زه به دا خبره پوره کوم چې زه د قاري صاحب مبارک دربار کې د هغوی جومات ته پیزارځی ته ورسم او قاري صاحب مبارک خبر شي او حکم وکړي چې د کوثرو مولوي صاحب به دې پیزارځی کې په دغه خاورو کښېني او دی به لس ورځې دغه لس شپې باسوا د مانځه نه د دغه ځای نه نه پاڅو او موږ سره د ملاقات هم نه کوي او موږ له دې نه راننوځي نو مال د قاري صاحب مبارک دا خبره به په ما باندې د ځمکو اسمانونو نه زیاته درانه او عزت او موږ خو د دې بزرګانو په وجه سړي یو موږ خدای څه پېژنو یو سړی دې په دې پوه شي چې زه خدای پېژندل ډېر ګران کار دی په سړي کې عاجزي راتلل او انسان نه حقیقت کې انسان جوړ دا خو موږ ته دا خپل اولیا ښایي دا موږ الله څه پېژنو موږ کې خو د کبر د علم د کبر او نشه به وسه پټکې والم صحیح نو جامع مستلم صحیح نو یو لوی کبر او نشه او کوثر مولوي صاحب چې لوی عالم ښکار موپلان د صاحبانو په برکت خدای غټولې نشې ختمې کړي زمونږ قواز واجزي قاري صاحب مبارک داسې خوشحاله شو زما د دې په عاجزۍ مې ورته دا خبر داسې خوشحاله شو چې دا مخ مبارک داسې بالکل وځلېد د خوشحالۍ نه او ما ته وفرمایل وایي مولوي صاحب دا زما دپاره ډېره لویه خبره وه اګر چې ډېر عاجزان یو ډېر کم ما ته یې وویل چې مولوي صاحب وایي چې خدای سړی کله کمال ته ورسوي دننه نه سبا شي نو بیا د ده نه دا خبرې شروع شي او عاجزي پکې راشي کوم سړي ته چې خدای دولت ورکړي معرفت وی ورله ورکړي خپل محبت ورله نصیب کړي خپله رضا ورله نصیب کړي نو بیا داسې خبرې شروع کړي ګنې نه کوي څوک موږ خو ځان ته وایو زه یم لوی ملا یم لوی شیخ یم ډېر مالدار یم لوی افسر یم دا نه پوهېږي یو سړی چې هلکه زه خو خدای یو بنده یم عاجز یم د منۍ نه د ګنده برید خطرې نه پیدا شوی زه څه یم خو که سهار له مړ شومه نو 2 ورځې مې څوک کور کې نه شي ایسارولی بیا بوی کور به بوی بیا بوی نه کوي بیا دا خپله عزتمند د ښځې هم وایي وباسئ وایي دا زمونږ ټیک ده زمونږ خاوند دی او ډېر عمر یې مونږه زمونږ دپاره د حلال او د حرامو تمیز هم نه دی کړی بس اوس قصه بوی کوي بوی هغه عزتمند هغه جرګمار بنده یې هغه برید به دې پرېښي او نشه او کبر او 2 کسان به درپسې رستو روان او کلاشنکوب نن بوی کې بوی انسان څه شی اوله نطفه او اخره اولنی حالت نطفه ده پلیت اوبو نه پیدا سړی د بدن سره ولګېږي نو بیا به دا بدن انځي ګنې بیا د مونځ هم نه کېږي چې غسل دې نه یې کړي مونځ او د شریعت یو کار دې نه کېږي جامو سر دې ولګېد بیا به انځي ګنده څیز د دې نه پیدا ده غوره دی لوی کوي سره څه ښایي واخره جیفتون اخر کې د دغه مرداره جوړه شي وی بوی کوي وی باسي وما بینهما القذر یو سړی چې په ځمکه په نشه روان وي نو دی خو د خېټې خپلې خېټې ته دننه وګورو چې دې کې څونه ګندګي ده زما کولمو کې او خېټه کې دننه هسې سب هم خیال دی که د دې نه زمونږ په دې غوږونو سوري دي د پوزې سوري دي خوله ده سترګې دي بدن کې مختلف سوري دي که د دې نه بوی را روان شي الله په موږ پرده نه وی اچولی او د دې نه بوی راتلو نو بیا به څنګه چلو دې بندګانو په مخ د ځمکې وخت تېرولی نه چا به هم وخت نه شو تېرولی جون به ګران خو ګوره د هر څه شته دا مختلف سورې او الله په موږ پردې اچولي نو زمونږ د کبر سره کبر مه کوه عاجزي کوه چې خدای عزت درکړي
قبر کې خدای باندې ضروري من خود من دا لانجه د نفس مایان کم ترس فرعون نیس لیکن وراعون قسم فرعونیانم ځان نه کړي او قاری صاحب مبارک ډېر خوشحاله شو بیا یې وفرمایل وایي کومه ونه چې وایي میوه ونیسي که نه وایي قیمتي شي وایي خدای ورله عزت ورکړي الله ورله میوې ورکړي نو وایي دا د عاجزۍ نه دا خپلې څانګې راښکته میوهدارې ونې ته تاسو کتلي د هغه دا څانګې راښکته څانګې په لاندې راغلي چې خدای تا ما ته میوې راکړې څونه لوی احسان دی را سره وکړه څونه مهرباني دی او چې د کومه ونه کې میوه نه وي که نه څه پکې یي نه نو هغسې دعوې کوي هغه دا سر په بره چنار ته وګورئ تاسو دې بعضو ونو ته وګورئ بره روانه وي سر نه ښکته کوي میوه پکې نه وي خدای پاک هم دې د قبر نه وساتي ډېر د احتیاط کوونکی په دې خبرو کې زموږ نور څه مقصد نشته دی موږ ملګرو ته بار بار وایو چې ستاسو سره څونه جایداد دی ځان له سنبالوئ څونه در سره پیسې دي ځان له سنبالوئ نوکرۍ ځان له سنبالوئ افسري ځان له سنبالوئ موټر ستا دی بنګله ستا ده کوی درنه اړینه خو د الله سره جنګ دی لویي مه کوئ عاجزي کوئ او بس خپل رب یادوئ خپل رب یادوئ